ګرانو مینوالو السلام علیکم. نن به تاسو ته پته لګېدلې چې د امریکې له اړخه د افغانستان په حواله سره یو فیصله شوې ده، اچانک هم شوې ده. اوس ډېره عجیبه غونډه فیصله شوې ده. کله چې په کابل کې سحر خلک راپاڅېده نو هغوی ته پته ولګېده چې امریکې د طرفه دا اعلان شوی دی چې هلته کې د امریکې کوم 14,000 فوجونه دي، په هغې کې فوري طور باندې د 7,000 فوجونو چې کوم دی د کمې اعلان کړی دی. عجیبه خبره ورته زه ځکه وایم چې زلمی خلیلزاد صاحب هم په کابل کې و، هغه ورځ هغه ټوله ورځ لګیا و، مختلف ټلویزیون چینلز باندې انټرویوګانې ورکولې. نو که د انټرویوګانو په ځای باندې دا خبره هغه د افغان حکامو سره شیر کړې وه، ځکه اوسه پورې چې څومره رپورټ راځي او چې کوم سچویشن دی د هغې نه هم دا پته لګي چې امریکې دا خبره چې کوم دی د افغانستان د سیاسي او د دولتي مشرانو سره دا خبره نه وه شیر کړې، نه هلته کې د ډیپلوماټیک کمیونټي سره چې امریکا داسې یو فیصله کوونکې ده. نو ځکه سحر بیا نن ټوله ورځ په کابل کې چې کوم دی ډېر غیر یقیني صورتحال و. حکومت ته دا پته نه وه چېرې په داسې حالاتو کې څه قسمه بیان ورکړي. نو ټیک شو افغان فورسز لګیا دي د 2014 نه په دې خوا باندې ډېر ټف فایټ کوي، نقصان ورته ډېر رسي. اگر چې طالب په مقابله کې د هغوی ډېر علاقې د طالب واخیستلې، خو بیا هم دا چې تښتېدلي نه دي، مړه شوي دي، شهیدان شوي دي، خو ډېر یو ټف فایټ یې ورکړی دی. په دې موقع باندې د داسې قسمه فیصلې سره به څه وشي، یو خو به یو سایکولوژیکلي نفسیاتي طور باندې افغان چې کوم فورسز دي، ځکه چې د دې فیصلې ویل کېږي دا دی چې د افغان کوم سیکیورټي حکام دي هغوی ته هم د دې پته نه وه چې امریکا داسې فیصله کوونکې ده. نو دې سره به دا وشي چې افغان فورسز باندې به یو سایکولوژیکل امپیکټ د دې راشي کنه چې یاره طالبانو سره د امریکې جوړجاړی جوړ خپل کړی دی. او ښکاري هم داسې د تیر خاص کر د یو ای کې چې د دوی کوم درې ورځنی ټاکس و کوم چې پاکستان د هغې کوربه و، هغې نه داسې ښکاري چې یاره امریکې او د طالب ترمنځ په ډېرو خبرو باندې داسې شته دي چې یاره پخلا شوي دي یا په ډېرو خبرو رضا شوي دي، یا امریکا چې ما څنګه مخکې ویلي وو چې یاره لکه څنګه په 1989 کې په 1990 کې کله چې د سویټ فورسز ووتل هغه هم ابرپټ ووتله. نو داسې قسمه فیصلې سره به یو بل خو سیاسي انتشار طرف ته هم تللی شي، د ملک سیکیورټي حالات نور هم خرابېدی شي، ځکه چې په کار خو دا و چې داسې فیصله امریکې کولې چې طالب نه خو دومره ګارنټي اخیستې وي چې یاره که شپږو میاشتو له نه نو یو میاشت له خو چې کوم دی اعلان یې کړی وي د جنګ بندۍ، نو هغوی هېڅ قسمه جنګ بندۍ اعلان نه دی کړی. نو په فورسز به د دې اثراتي سیاسي سچویشن باندې را روان 4 میاشتې پس هلته کې صدارتي ټولټاکنې دي د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره، هغې باندې به د دې اثرات دی چې غیر یقیني صورتحال له هغې آلریډي سیکیورټي سچویشن کابل کې خراب و، د دې سره به اوس طالبان نور هم بولډ شي، نور به هم سیکیورټي سچویشن خراب شي. نو زما نه دی خیال چې یاره خلک هغه صدارتي انتخاباتو ته چې کوم دی هغوی هغه همره تیاري ونیسي یا هغه همره دلچسپي پکې واخلي. بله زه چې کومه خبره کوم هغه دا ده چې یاره دې سره به طالبان چې کوم دي هغه نور هم بولډ شي. هغوی آلریډي په د میز باندې چې ناست وو، د مذاکراتو په ټیبل چې ناست وو، نو هغوی ډېر کم سپیس ورکړی دی. اوسه پورې چې څومره خبرې منلې دي نو هغه امریکني حکامو منلې دي. نو زه دا وایم چې د دې سره به اوس د هغوی پوزیشن نور هم سخت شي او هغوی ته دا پته ولګېده چې امریکا په هر صورت باندې په تادۍ کې ده د افغانستان نه د وتلو دغه کې. یو خو به دغه سیاسي بیا به د هغې سره سیاسي عدم استحکام افغانستان کې دننه اوس په ډېر خلک چې کوم دی، ځکه چې عام خلک هغوی چې کوم طرف ته طاقت سی وایي هغه طرف ته ځي. نو اوس نیچرل خبره دا ده چې خلک وایي چې حکومت کمزوري دی. په یو ای کو ته امریکې هم ګیا وانه چوله، پاکستان، سعودي عرب او یو ای هم ګیا وانه چوله. 3 ورځې هغوی په لوبي کې ناست وو چې ورته بالکل هېڅ قسمه چې کوم دی د طالبو سره د خبرو نه د لاس میلاولو نه هم انکار کړی دی. نو چې تا دومره حیثیت ورکړه طالب له دې ټولو او د حکومت چې کوم دی کوم چې د خلکو نماینده دی، که هر څه دي زه منم یا ته منې او که نه، خو دا ده چې بهر خو دا ده چې د هغوی ته یو اکسپټیبلیټي شته، یو قانون دی، یو آیین دی. نو دې سره به خلک اوس په دې دي چې کابل ته ګوري، اوس به خلک کابل ته نه ګوري بلکې طالب طرف ته به ګوري. او دې سره ټیک شو افغان فورسز چې کوم دی هغوی به د زړه نه جګړه هم کوي د خپل حفاظت لپاره، د خپل ځمکې حفاظت لپاره. خو دې سچویشن کې به اوس دا وشي چې یاره ما ته دا ښکاري چې یاره ما مخکې یو ویډیو کې دا ویلي وو چې یاره امریکا ډېره زیاته تادۍ کې ده او هغه غواړي چې د طالب سره هر قسمه زر تر زره یو ډیل وشي. خو موږ دا وایو چې یاره دا اوس د تادۍ موقع نه ده، په دې وخت باندې تادي نه ده پکار. 19 کاله جنګ وشو،
د 19 کال جنگ چې کوم د میاشت دوه کې اوس دومره او که دغه شانتي ټینډنسي که دا خبره خو جنرال میکنزي هم کړې وه او بل امریکن جرنیل هم کړې وه چې امریکې له د ډرا ډاون یا د ریډ لاین ورکولو چې کوم دی ویډرال پلان ورکول د هغې تاریخ نه دی پکار ځکه چې ستا سره خو به ټایم کم وي خو طالب سره خو ټایم ډېر دی هغه خو وایي چې ګړی ستا په لاس ته خو وخت زما سره دی نو د هغې سره به حالات خراب شي نو اوس چې زه کوم ګورم د امریکې دا فیصله چې رالیله نو خدای دې نه کړي خدای دې وکړي چې د طالب په زړه باندې چې کوم دی لږ د رحم اوبه توی شي او هغه هم کم از کم وایلنس کې کمې راولي زه به دا ووایم اپیل به مو ته کوو چې یاره کم از کم جنګبندۍ اعلان دې وکړي عام خلک دی یا عام سکیورټي یا عام پولیس چې کوم دی په کمبیټ ټیک ته خو عامو باندې چې کوم دی ځکه چې دا اوس د افغانستان د خدای دې نه کړي چې یو وارې بیا په یو بل جنګ کې چې کوم دی بوخت شي حکومت کمزوري شو نو اوس خو صرف طالب دی بیا به نورې فرقې چې کوم دی نور ګروپونه به هم سرونه اوچت کړي یو طرف ته به سیاسي مسایل بل طرف ته به چې کوم دی د سکیورټي مسایل به د دې خبرې سره زیات شي نو ځکه زه وایم چې د امریکې دا فیصله چې کومه وه ما په خیال دا ډېره دانشمندانه فیصله